او یو د زړو سړو او د زړو خزو خبرې دي د پولو د حجرو د کټو د غپو د شپو دا غي خبرې دي هغه له هیڅ اعتبار نشته دی دا یو خړا او دا یو خړلې دا او دا کم شوا او دا زیات شوا او پنځلسې جمعې پشپ باندې او په دې منطق باندې وسبوري مونږ په نشو چې دا تاسو څه وایي نه په قران کې دا سشتا او نه په حدیث کې دا سشتا چې پنځلسې جمعې پشپې نبی علیہ السلام فرمایي تاسو روزم جمعې پشپونه سي دا څومره لکاو ذخیره احادیث دي ضعیف موضوعي حدیث هم نشته ټول کال به مونږ نه کا جمع خو نه یادوم مونږ یادوم یو روزه په بده باندې تندر را غورځي او د یو روزه ته دی چې پتن لګي چې څه وایي دا علماء را باندې دوه خړې او را باندې یو خړا او داسې دا دین نه دی ها داسې خبره مکوئ دا غلطه خبره زمانه زیات حریص د روزه په نیولو باندې نه مونږ یو چې نن وای نیولې موي خدا الله امر نه خو انسان تیرې دی خو نشي کنه چې ته د الله امر نه مخکې تیر شي دا اصول دا قوانین دا ضوابط دا حضور مبارک ولی مقرر کړی دی بیا نو مونږ با په هغه اصول باندې چلګو که سبا رمضان کریمی سبا رمضان کریمی انشاءاللہ او که شعبان دیش پورشوی مونږ به بالکل اپتے پورز باندې روزه نه او که څوک یې نسی بالکل د نفل په نیت باندې وینسی دا دول یاري په کې نه اختیاري کدا شو نو دا او کدا شو نو دا په حدیث کې نبی علیہ السلام دغه روزه نه یو مشک نه من فرمایلی چې پاغه باندې ستانیت برابر نی رمضان شو رمضان کریم او کنه نفلی شو نفلی دا څه خبره ده دا سنیت دی د دې داسې مثال دی لکه مسبیخین په فرض باندې چې ودرېږي وایي چې مازیګر فرضم کومه مسبیخین فرضم کومه والله اکبر بس الله تعالی دې پیو کې اور قبول کا تاسو خو نشي کېږي خدای پاک جل جلاله مونږ او تاسو صائمین خوښ یو روزدار یا خوښ یو خو په روزه کې روزه په میاش کې دی وجه نه داسې دا انتشار او اختلاف بیا داسې پیدا کوي په دغو خلکو کې دا خبرې نه کول پکار امید ده ان شاء الله امید ده چې مطلب صاف وي امکانات زیات دي ان شاء الله تعالی چرته مؤمنان مسلمانان به پیوځي کی ویني او موږ اوسنه په انتظار باندې یو چې کاش چې سبا روزه شي د اسلام مطابق او د دین مطابق موږ به یو 2 رکعات صلات شکر ان شاء الله تعالی ادا کوو